الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر المعين. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ پاکستان کې ټول د پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم منونیو ټول د امت دلته زندگی کو او د پیغمبر گرامی اسلام تعلیماتو کې او خصوصا بیا د مغه تعلیماتو سیوري کې مکتب اهل بیت څه هغه د پیغمبر گرامی اسلام مغه تعلیمات کو متبیان کړي دي. هغه کې صریحا دغه حکم دی چې هر یو مسلمان په کار داري چې د بل مسلمان د مقدساتو احترام وکړي او حال یې دی مکم پشوایان دی مکم مراجع تقلید دی هغوی هم انده فتواوانی دی. رهبر معظم سید علی خامنه‌ای بزرگوار اندیشان سره آیت الله العظمى سید علی سیستانی بزرگوار هم انده فتوا دی چې په کار داري چې مسلمان د بل مسلمان څومره مقدسات دي هغوی احترام وکړي. سوشل میډیا باندې بیګا کوم څه وایرل شوي دي د اصحابو او د امهات المؤمنین توهین کې واقعا قابل مزاحمت دي. ومو من حیث القام د مکتب اهل بیت منونی سوره یو مو د دسې ویډیو کولو دسې پیغامات ورکولو دا مو برپور مزاحمت کو او حکومت نه دو ټوک مطالبه کو چې دسې کزانو ته په کار دی سنگینه سزا میلاو شي چې هغه هیڅ کله بیا د دې شان سره توهین ونه کړي او ورسره د هغه ریاکشن کې بیا نن ورځې باندې صدې کې کوم څه وویلی شو هغه هم مزاحمت کوو. ویلې څه یو کس که هغه توهین کړی دی چې هغه ټول قوم خلاف دی د دغو خبرو. مکتب اهل بیتو منونې ټول د دغو خبرو خلاف دي دغو توهیناتو او هغه جوابي کروایي کومه دی هغه بیا دې شان سره کېږي چې هغه بیا ټولو مکتب اهل بیت منونو ته کوم څه ویلی شي هغه هم قابل مزاحمت دي. مو حکومت نه اندغه برپور مطالبه کوو چې چاول کوم څه توهین کړی دی هغه ته هم په کار دی سنګینه سزا میلاو شي او د هغه ریاکشن کې چې ټول مکتب اهل بیت توهین وشو. مکتب اهل بیت ته زه به خیر صریحا بوایم د کفر کومه ناره لګېږي چې لکه نن مخکې ورځ وا ډېر مخکې لګېدلي دي دوره بیا ولګېده نو دا مو دپاره هم قابل قبول نه دی. په کار دا دی چې حکومت د دغو روکتام وکړي هغوی ته هم قانوني کاروایي د هغوی خلاف وشي او د چا اول د امهات المؤمنین شان کې کومه ګستاخي کړې دی هغه ته د هم سنګینه سزا میلاو شي چې خدای مه وکړه دغو خلکو د لاسه د کورمې امن بیا خراب نشي کورمې کې فساد جوړ نشي او که بیا حکومت دغو کې غفلت کولو نو ما خیال هغه هم قانونا و اخلاقا او هر لحاظ سره بیا حکومت قوم ته جوابدeh دی چې داسې خلکو په خلاف کله کاروایي نه کوي. نو مو انده امید لرو چې حکومت به د دغو اردوو طرفو چې کوم توهینات کړي دي بالکل مو طرف ته د کوم اول سوشل میډیا باندې ویډیو یا بل څه وایرل شوي دي توهین امیز چې هغه واقعا انسان ژبې باندې خبرې تصور یې نشي کوی هغه مو بالکل مزاحمت کوو په کار د هغه خلافه کاروایي وشي او هغه جوابي کاروایي کومه شوي دی هغه خلافه حکومت کاروایي وکړي او دا امیدوار یم چې کورمې کې به شیا سوني دغو خبرو ته ډېر سوچ کوي هغه به هېڅ قسم سره داسې یو قدم نه خلي چې هغه نه فساد جوړ شي. په کار دا دی چې مو کوشش وکړو چې کورمې کې همیشه دپاره امن برقرار وي. والسلام علیکم ورحمت الله.